سیزی میں دستا یاد لکا دا بنگغن. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا اما بعد. زما عزیزانو تاسو سره ما د منځونو د رکعاتونو متعلق هغه ویډیوګانې شروع کړي دي. نو دین وړاندې موږ د سلورو منځونو هغه رکعاتونه تاسو ته تفصیل سره وړاندې کړل د سحر ماسپښین مازدیګر او د ماښام. دا اوس ویډیو چې کومه ده د ماسخوتن د رکعاتونو متعلق ته. نو د ټولو نه اول د ماسخوتن ټوټل 9 رکعات مونځ دی. 9 رکعات د ماسخوتن دي. په دې کې 4 رکعات فرض دي، 2 رکعات سنت دي او اخره کې 3 رکعات دا واجب دي. نو په دې کې فرض هم شته، سنت هم شته او واجب هم شته. د ټولو نه اول به 4 رکعات فرض مونږ دا به یوځای کې دا 4 رکعاتونه به یوځای کې نیت به وکړي چې د 4 رکعاتو فرض مونږ د ماسخوتن نیت به وکړي. بیا چې کله الله اکبر وکړي نو اولنی رکعت سورة الفاتحه او سورت دا به پکې وي. په دویم رکعت کې به هم سورة الفاتحه الحمد او سورت وي او بیا به ورپسې دا 2 رکعات چې کوم دي صرف سورة الفاتحه به پکې وي. نو مطلب دا چې دا 4 رکعات مونځ دا فرض چې کوم دی دي کې به 2 ډک وکړي او 2 به پکې تش وکړي. دا 4 رکعات فرض مونځ دا چې کله وکړي دې پسې بیا 2 رکعات هغه سنت دي او هغه 2 رکعات نیت کې به سنت یاد کړي او 2 رکعات ډک دي. یعنی اولنی رکعت کې سورة الفاتحه او سورت او په دویم رکعت کې سورة الفاتحه او سورت دا 2 رکعات سنت دا به وشي. بیا ورپسې 3 رکعات واجب دي. هغه ته مونږه صلات وتر یا وتر واجب هم وایو. هغه 3 رکعات څنګه دي محترمو؟ دا هغې طریقه به دا وي چې اول به د نیت په وکړي چې زه د واجب او د صلات وتر نیت مې وکړلو. په اولنی رکعت کې به سورة الفاتحه او سورت ووایي، په دویم رکعت کې به سورة الفاتحه او سورت ووایي، په دریم رکعت کې به سورة الفاتحه او سورت به ووایي. خو چې سورت ووایي دې پسې به ډایرک رکوع ته نه ځي بلکې دې پسې به الله اکبر وکړي او دعای قنوت دا به ووایي. چې کله دا ووایي بیا به رکعت ته لاړ شي. نو دا 3 رکعات صلات وتر دا 3 واړه ډک دي. نو مطلب خلاصه ده 9 رکعات مونځ دی. پهلني 4 رکعات فرض، 2 رکعات سنت او 3 هغه واجب. او په دې کې دا 4 فرض چې پهلني په دې کې 2 ډک دي او 2 تشتي او 2 رکعات سنت هغه چې کم دی ډک دي او 3 رکعات صلات وتر هغه هم ډک دي. دا د ماسخوتن مونځ هغه تفصیل دی. نو محترمو په خپل هم واوري. زما خو دا وس طاقت چې تاسو سره ما دا ویډیو جوړ کړل، تاسو سره ما دا پیغام در رسولو، تاسو نور خلکو ته ور رسول. ډیر خلک باقی دي چې هغه غلطيږي نو دا غي به زړه غ تسلی او اطمینان وشي. نو تاسو په یو شیر سره ډیر خلکو ته فائدہ وشي. نو الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا